اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر الأرزاق والآجال وأمر بذكره وطاعته بالعدو والآصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أهل الفضل والكمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير أصحاب وآل وسلم تسليما كثيرا. دا خود درس دا حدیث ده چونکه د شعبان میاشت ده او د شعبان د میاشتې 15مه شپه را روانه ده. دغه 15مه شپه د شعبان د احادیثو په رڼا کې د دې ډېر فضیلت راغلی دی. دې ته مقدمه د رمضان وایي. الله اکبر. مقدمه د رمضان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د دې نه 2 میاشتې وړاندې د رمضان نه او د دې 15مې شپې نه 1.5 میاشت وړاندې یو دعا شروع کوله او هغه به دا وه چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای الله موږ له برکت راکړي په رجب کې، زبرګه میاشت کې او په رمضان په شعبان کې او موږ رمضان شریف ته ورسوله کې. تعلیماتو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه سیوا ذکر هغه د ادعیو دی، د دعاګانو دی. دا دعاګانې چې دي دا په انسان باندې داسې وي لکه په سور نور کې او په ګرم ماحول کې چترای چې وي، سوری چې وي. دی به د مشکلاتو نه الله بچ کوي د دعاګانو په وجه، د بیمارو نه به الله ښه کوي د دعاګانو په برکت، حال به ولا الله برابرۍ د دعاګانو په وجه او برکت باندې. قرآن مجید کې چې د انبیاء علیهم السلام څومره تذکرې راغلي دي او واقعات راغلي دي، نو هغې سره جوخت د هغې دعاګانې مو ذکر شوي دي. او لومبنۍ دعا د چا ده؟ د حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیه السلام ده. د هغه نه دا خطا کېدل، د هغې په نتیجه کې د هغه په زړه باندې الله رب العزت دا دعا الهام کول د دواړو، د حضرت آدم او د حضرت حوا علیهم السلام. دا د دې خبرې دلیل دی چې الله رب العزت بنیاد د انسان او هغه د دې نه کېښودو چې ما نه بې غواړي نو هله به دې کار کېږي. د اسبابو نه بالاتر، د ټولو اسبابو نه بالاتر شی چې دی نو هغه د الله نه دعا غوښتل دي او سوال کول دي. او دې دعا کې او دې سوال کې اشاره څه ته ده؟ دې کې اشاره دې ته ده چې اظهار د عاجزۍ وشي. سوال چې کله کېږي نو څوک یې کوي؟ ادنای د اعلی نه کوي. څوک یې کوي؟ ادنای د اعلی نه کوي. اعلی خو د ادنا نه سوال نه کوي.
نو الله رب العزت خالق مونږ مخلوق، الله رازق مونږ مرزوق. نو چې کله مونږ ته د دې څیزونو حاجت راشي نو ضروري خبره ده مونږ به د چا نه غواړو؟ د الله نه. چې مونږ الله پیدا کړو نو د غیر الله نه د سوال شایبې ختمې شوې چې مونږ به د بل چا نه غواړو. الله اکبر. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته بیعت ورکړی دی. ای کې هغه یو صحابي د دې راوي دی جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې موږ کسانو نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو. دا خصوصي بیعت و، دا بیعت خصوصي بیعت و او په دې خبره باندې دا بیعت و چې نبی علیہ السلام موږ ته ووی دا به نه کوي، دا به نه کوي، دا به نه کوي. تقریبا ټول موږ ته ووی چې دا به نه کوي. د دې نه چې دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي. مرید سره د پیر یو د تربیت تعلق د سوي چې دا پیر به مرید ته وای چې دا کار وکړه، ذکر کوه، فکر کوه، موز په وخت کوه. خو د دین هم اهمه خبره ورته څه کوي؟ ځان به د دې نه ساتي، د دې نه به ساتي، د دې نه به ساتي. نو د منهیاتو نه ځان بچ کول دي. صوفیه کرامو په نسبت باندې د منهیاتو نه ځان بچ کول د عباداتو باندې که ډیر زیادت سوکو کې د هغې نه بهتر دا راځي. ولې؟ کله به عابد وي، عبادت به کوي، ذاکر به وي، ذکر به کوي، قاری به وي، قرآن به لولي، تسبیح به وي، تلاوت به کوي، هر څه به برابر وي. خو چې د منهیاتو نه ځان نه بچ کوي د هر څه چې دي نو دا ضایع دي. د ده په ځای وایي که یو بنده تهجد ونه کړي، ذکر فکر ونه کړي، خو د منهیاتو نه ځان بچ کړي، دکه بنده د هغه نه غوره دی. صحابه و چې جریر بن عبدالله صاحب وایي موږ ته نبي علیه السلام ووایي چې دا کارونه به نه کوئ. په هغې کې یو جریر بن عبدالله وایي چې نورو سره خو تعلق زمونږ نی، یا به هغه داسې خبرې وي چې نورو بیعتونو کې به شوي وي. خو یو موږ ته نبي علیه السلام وفرمایل وی خیال به کوئ د چا نه به څه شی نه غواړئ، چا نه به سوال نه کوئ. الله، یعنی مطلب دا دی چې د چا نه به د شي تمه نه کوئ چې دا مال راکړه، دا شی مال راکړه، زما په کار دی ده. بس مختصر نبی علیه السلام فرمایل وی سوال به نه کوئ د چا نه. چې دا یو فرمایل نو جریر بن عبدالله وایي په هغې کې یو زوم یم. د دې حدیث راوي وایي چې دا جریر بن عبدالله یو ځل یا بل صحابي د په هغې اوو کسانو کې د یو ځل په یو ځای کې په یو جهاد کې یا په یو سفر کې د اس د پاسه سورو او چې څنګه یې په زین باندې خپه کېښود او په اس سورېدو نو د سره چې کوم خپله کروړه وه او چابک و نو کله د انسان د لاسو خطا شي نو دی په خطو کې د ده د لاسو نه هغه خطا شوه وغورځېده او خوا کې مونږ ناستو. راوي وایي نو ظاهره خبره ده که هغه نه وویلې مونږ به ول هغه ورکوله، بلکې دا ضروري څوک نه ګڼي بس چې څنګه دا وغورځېږي نو خلک یې وله ورکړي او هغه بنده ومه که د هغې خیال نی نو ورته ووایي دغه شی ماله راکړئ. نو بس هغه چې څنګه وي مونږ خوا کې هغه راوغورځېده نو مونږ هغه ورکوله. د ډز چې راټوپ کو راکوز شو او هغه یې په خپله واغسته. مونږ ورته وی چې مونږ درکوله ګوره داس نه بیا راکوز شوې. وی نه داسې ناجایزه خبره نه وه، خیر دی که تاسو راکړې وه، خو ما به تاسو د لاس نیولې او چې راکئ راله دا چابک او کروړه. او مونږ اوو کسانو نبي علیه السلام سره بیعت په دې کړو چې د چا نه به سوال نه کوي. نو دا هم ما ځان باندې ګناه وګڼه چې زه د تاسو نه دا کروړه او چابک وغواړم. بس او نبی علیه السلام فرمایي که ستاسو سپلای وشلېږي نو هغه به د الله نه غواړئ چې الله دا راله سمه کړه. که ستاسو یو بل ضرورت راشي باوجود د دې نه چې بې مخلوق درله کوي خو غواړو بې د چا نه الله نه. اوس دا د الله کار دی چې الله به موږ له اسباب برابروي، دا د الله کار دی. موږ اسباب مخکې ګورو او موږ له رستو راځو، دعا له رستو کښېنو. یعنی د دغې نه بالاتر چې دا به څنګه کېږي الله به کوي.
او که چېرې په اسبابو شو نو انسان انتهایی پریشانه کېږي د اسبابو لاندې. لکه اوس بالفرض جوماتونه شو یا زمونږ دا یا نور، نو که د اسبابو د لاندې شو نو په انسانانو کې څوک دي چې هغه جومات جوړی به چې وایي به زه به یې جوړوم او دې کې به بالکل د چا دغه نه کوي. او دغه شان چې هر څوک وي نو هغه وایي یاره بس څه به وکړو. کور خو هغه څوک جوړی چې مالک یې که نه، نو د جومات مالک هم او د کورونو د ټولې ځمکې مالک الله دی. نو چې دغه جومات د اسبابو ته ګورې نو چې تا سره 1 روپۍ نه نو جومات به جوړ کړی شي، اسبابو لاندې نشي جوړولی. خو که چېرې د دغې اسبابو نه بالاتر دا ووایي چې د الله کور دی الله به یې جوړوي نو الله به یې جوړوي که نه جوړوي. دا چې کله پاتې کېږي دا زمونږ د کمزورې عقیدې په وجه باندې که پاتې کېږي. کم کار چې پاتې کېږي دا زمونږ د کمزورې عقیدې په وجه پاتې کېږي، مونږ چې د الله نه غواړو. به هر حال مختصر کوم خبره. نو آدم علیه السلام ته الله رب العزت دغه دعا وښوله، خو په بدل د څه کې د خطا کې چې تا نه خطا وشوه، ستا او ستا د بیبي نه اوس دا دعا وغواړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نوح علیه السلام دعا، د ابراهیم علیه السلام دعا واذا مرضت فهو یشفین یا نور. د موسی علیه السلام دعاګانې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اوګه شنو دا یو غوښتل الله نه. الله اکبر. ځان به الله ته وایي څنګه کو صوفیای کرام وایي ځان به الله ته داسې کو لکه ماشوم چې مور ته ځان څنګه کوي. ماشوم مور ته ځان څه کوي چې که دی بهر وي هم دی مور له آواز ورکړي، دی ښه خبر وي چې مور، خو بس د ده دغه وس دی چې بس دی بغیر د مور نه بل څوک نه پېژني. وایي بیا چې دی لوی شي او درد او تکلیف پرې راشي هم د ده بې اختیاره د هغې ډېر عادت د وجې نه د خولې نه څه خېږي، وایي چې دا بیبي به زما تسلي وکړي. اوس دغه ماشوم هر څه کې څه کوي، وایي چې یاره زما مور به ماله دا کوي. نو ځان صوفیه کرام وایي داسې کوي چې ځان په هر څه کې بېوسه کوي، چې هر څه کې موږ بېوسه یو چې څه کوي نو موږ له بې الله کوي. نو د دغې په بنا باندې دعاګانې نبي علیه صلات وسلام ډېرې زیاتې موږ ته ښودلې دي. بیا د هغې لاندې نورې دعاګانې هم بنده لوستی شي. نو دا شعبان دی، د دې 15مه دا مقدمه د رمضان دا برکات دي، فضایل دي. نبی علیہ السلام فرمایي احسو هلال شعبان لرمضان، یعنی احصى الشی دیته ویل شي وشمیرئ او ضبط کوي دا میاشت د شعبان د پاره د رمضان. ولې راروان ورپسې کومه میاشت د رمضان. سوره زیات غافل مسلمان بی او غافل بنده بی چې هغه وایي چې دا د څه میاشت ده، ادې پسې به کومه میاشت شي. نو موږ ته جون جولای 9 11 دا موږ ته یاد دي. زه ځان ته قصدن دغه دعاګانې د نومونه نه یادوم د دې انګریزي میاشتو، یعنی نومونه خو راله راځي خو دا 11 9 دا ځان ته قصدن نه یادوم. او کوشش کوم د انګریزي د تاریخونو وجه څه ده چې زمونږ نه هغه خپل د دین هغه څیزونه پاتې کوي، نو دې باندې موږ څه کوو؟ دا څه ګناه نه دی، حرام یې نه دي. خو لکه اوس موږ ته دا معلومه ده چې په جون جولای کې ګرمي وي او دا راته نی پته چې په شعبان او رمضان کې کم برکات دي. دا څومره لویه د نقصان خبره ده چې دا راته پته چې په جون جولای کې سي ګرمي او په جنوري دسمبر او جنوري کې سي ساړی ده او جمع همیشه په هغې کې راځي، اوړی همیشه په دې کې راځي. نو دا خو دا خبره شوه. خو د دې معلومات موږ ته نه کېږي چې د شعبان په 15مه باندې څه چل وي، د رمضان په 20مه باندې څه چل وي، او برکات په کومو شپو کې دي، لیلة القدر په کومو شپو کې راځي. چې دا چاته پته نه وي نو دا څومره لوی غفلت دی. نبی علیه السلام فرمایي احسو هلال شعبان لرمضان، ځان وشمیرئ دا میاشتې د شعبان ځان سره د رمضان دپاره یو معنی ضبط کوي، دا اعمال خپل راټول کوي ځانونه د هلال د شعبان چې څنګه د شعبان میاشت راوخیږي. اوهو ګورئ یو میاشت پاتې شوه، خو ګوره دا په دې نیت باندې نه و چې بیا روژه راله، نه بلکې څه به یو میاشت پاتې شوه موږ له هېڅ نه دي کړي. یا خدای دا خو لکه چې د بنده امتحان را روان وي بنده ورته ځان تیاروي. نو که خفګان کوو نو په دې خبره باندې چې موږ لا تر اوسه پورې دقه شان یو. زه یقین وکړئ دا سږ کال خو دا حالات داسې رالل نو هسې ومو چې دا رمضان را نږدې کېږي نو یو خوف او هیبت د څه له وجې راځي؟ هېڅ نه، اړو فرق رانه دا خو چې موږ ورته ځان د مخکې نه تیار کړو. رجب دغه کې تېر شي لاوار وکړه
شعبان دې کې تیر شي لاوارو کا رمضان دې کې تیر شي وارو کا اخیری عشره برا دي اخیری عشره بیا دې کې تیر شي چې وارو کا د ليله القدر خاص شپې برا دي هغه په کې تیر شي نو بیا د اختر خبره شي بس خبره ختم شي دا ډېر لوی د نقصان خبره نبی علیہ السلام فرمایي او بل وکانا علیه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیره نبی علیہ الصلاة والسلام با یعنی ډیر زیات خیال ساتلو د شعبان د نورو میاشتو په نسبت دې کې به بیا روژه وه وقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم نبی اسلام فرمایي رمضان ډیره مبارکه میاشت ده د هغې روجو سره نورې روجې مه مشابه کوئ مه نیسئ د هغې نه یو ورځ او دوه ورځې مخکې روجه بلکې هغه څوک چې یو سړی وي د مخکې نه روجې وي هغه خیر دی خو دغې نه مخکې روجې مه نیسئ چې یاره بس خیر دی اوس یو ورځ به مخکې شروع کړم که چېرې اختر مخکې راغی دا به ورسره شي نه داسې مه کوئ نورې معنې هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام د شعبان د 15 باره کې څه فرمایي وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يعني ليلة النصف من الشعبان نبی علیه الصلاة والسلام په دې شپه یعنی د 15 په شپه سبا ان شاء الله داسې ده چې یقیني ده ځکه د حکومت په لحاظ سره هم هغوی به میاشت هم شمېرلې وي نو سبانۍ د زیارت شپه ده چونکې د 15 شپه د 14 تاریخ باندې راځي د 14 د ماښام نه شروع کېږي د هر یو دغه چی د میاشتې نبی اسلام به د دې شپې یعنی د سبانۍ شپې د نیمې د شعبان ان یکتب کل مولودین فرمایل به چې دې کې کتابت د هر مولود د بنی آدم کېږي څوک چې د بنی آدم وي د هغې د مولود او د هغې پیدا کوونکي په دې شپه کې په دې کال دپاره لیکل کېږي څه مطلب څوک چې به په دې کال کې پیدا کېږي الله د هغوی نومونه ولیکي د فرشتو په ذریعه باندې فرشتو ته حکم وکړي دا ولیکئ دوره ماشومان به پیدا کېږي دی کره به پیدا کېږي نارینه به پیدا کېږي زنانه به پیدا هلک به پیدا کېږي جنۍ به پیدا کېږي بل به څه کېږي وفیها ان یکتب کل هالک من بني آدم فی هذه السنه نبی اسلام فرمایي بل لیکلی به شي په دې کې هر هغه څوک چې هلاکېږي به یعنې مړېږي به وفات کېږي به هلاکېږي به مړېږي به هر انسان چې وي د بني آدمونه په دې کال کې نو هغه به لیکلی شي اوس که چېرې څوک د دې نه وړاندې مړېږي او پیدا کېږي او مړېږي نو هغه به د تېر کال په 15 باندې لیکلی شوي او سبانه شپه باندې که چېرې وي یا نن شپه وه خو سبا راځي سبا خو یقیني ده دا مونږ خو نن دا دعا دې وجې ولوسته که چېرې نن وي نو نن به هم وکړو هسې هم دا دعا سمانه نه ده چې بنده یې وکړي نو هر هغه څوک چې هلاکېږي به وفات کېږي به په دې کال کې نو هغه به هم په دې کې لیکلی شي نو غم د کمې خبرې شو چې وړوکی پیدا کېږي نو خوشحالېږو چې څوک مړېږي په دې کې خفه کېږو به نو څوک به مړېږي یعنې چې څوک مړېږي هغه به اوس لیکلی شوی وي که هغه په هر مرض وي که هغه په هر ځای کې وي که هغه هر څوک وي که هغه د لږ عمر او که د ډېر عمر خاوند وي هغه چې دې کال کې مړېږي نو هغه به لیکلی شي نو ګورې دې کې موږ دا نه دي ویلي البته دا ده چې کومې دعاګانې د طول العمر راځي نو هغه د برکت دي هغه د برکت دي ليلة القدر کوم برکت راځي یو تقدیر محکم دی هغه بالکل محکم وي هغه پکې نه بدلیږي یو مبرم وي الله تعالی یې بدلی چې که ده داسې وکړن داسې به وشي که ده داسې وکړن داسې به بلکې د تقدیر لاندې د عمر برکت هم دا راځي که چېرې دی داسې شو نو خو مړه به شي که چېرې داسې نه چې زه به له عمر کې برکات واچوم سیوا به یې کوم له عمر یا د برکاتو په لحاظ وفیها ترفع اعمالهم په دې کې اعمال پورته کېږي د ټول کال وفیها تنزل ارزاقهم په دې کې نازلېږي رزقونه پکې نازلېږي الله اکبر څومره نوکرای ملازمتونه چې کېږي دا خلک کوي خو رزق به د دی په دې شپه باندې نازلېږي چې دی به دوره خوري او دا به ورسره هم نازلېږي چې دی به کم ځای خوري دا به ورسره هم نازلېږي چې دی به څه خوري نو که دی وسو کې دی د خپل دغې شپې نه او د هغې ورځې نه مخکې هغه څه نشي خوړی چې د ده لپاره نه لیکلي شوي هغه دی نشي خوړی نازلېږي به هغه څه وفیها تنزل ارزاقهم هغه رزق به نازلېږي
وقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. نبی اسلام فرمایل هر کله چې ګورې دا نیمه د شعبان 15 راشي 15 فقوموا ليلها وصوموا يومها، په د دې په شپو کې ودرېږئ او د ورځې روژه ونیسئ. دا مستحب عمل شو، مستحب عمل شو او امر شو نو سنت هم شو، خو به هر حال مستحب دی. دې ته بدعت نه دی ویل پکار، دې ته بدعت نه دی ویل پکار. ولې څوک چې نه مني نو هغه څه وایي دا کوم ځای راغلی دی؟ موږ ورته څه دا حدیثو کتابونو کې راغلی دی. نو زمونږ د بعض خلکو په نیز باندې بس د حدیثو کتابونه بخاري شریف کې دا راغلی دی، مسلم شریف کې دا راغلی دی. ته ورته وایې یاره دا بل یو کتاب دی، نه ما ته به صرف دغه 2 کتابونه یاد دي. ولې وایي دی کې صحیح حدیث وي. د دې یو ډېر ښکلی جواب مولانا ادریس کاندلوي رحمت الله علیه فرمایلی دی. طالبان وونه هغه یاد ساتئ، څوک چې اوري هغه یې وموهه. هغه فرمایي چې دې خبره کې خو شک نشته چې بخاري شریف او مسلم شریف کې ټول حدیث څه دي؟ صحیح دي. خو دا ضروري نه ده چې د دې نه علاوه صحیح حدیث نشته. یو صحیح حدیث به خو دای بنی راغسته، دا نه ده ګورې چې هغه ټول صحیح حدیث را یعنی دنیا کې چې څومره صحیح حدیث هغه غیر راټول کړي، بلکې هغه چې کم ته رسیدلی دی غیر راټول کړي دي. د دې نه علاوه هم صحیح حدیث دي شته. دا ابن ماجه راغسته دي د علي صاحب رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې. ما نه هغه څه تپوس وکړ او راته ښکاري علما نن سبا په دې باندې ډېرې خبرې هم کوي. بعضې خلک د دې شپې د دعا سخته منع کوي. الله اکبر استغفر الله. د روژې سخته منع کوي. ما خپله اورېدلي دي. موږ سکول کې سبق وې او سکول کې غالبا هلکانو او د سکول یو استاد و هغه وی دا څه کوئ؟ داسې دي استغفر الله داسې دي. یاره ما ورته وایم هېڅ نه دي دعا ده. وی داسې د دې خو نه د دې روژې نه د دې خبرې نه د دې تخصیص نه پکار دي. او نبی اسلام فرمایي چې فقوموا لیلها وصوموا یومها. ولې؟ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول الله په دې کې نازلېږي خصوصي طور سره د خپل شان مناسب. یاد بساتئ یو خو د هر شپې که نه د دې شپې کې دا خصوصیت دی چې الله تعالی نازلېږي په دې کې د خپل شان مناسب د مازیګر د غروب شمس نه وروستو څنګه چې دا د ماښام وخت داخلېږي. د دې وجې دا کومه دعا چې زه تاسو ته وایم مونږ ووایو دا د ماښام نه وروستو ده. خو ګورې دا نه ده چې بیا وروستو نه کولی کېږي، خو ښه ټایم یې دا دی چې بندی ماښام نه وروستو شروع کړي، ځکه چې الله تعالی د خپل شان مناسب او مطابق د نازلېږي. کوم ځای ته؟ اسمان د دنیا ته. فیقولو هغه خپل انوارات برکات رحمتونه الله تعالی د خپل شان مناسب دی اسمان د دنیا ته راړي. الله اکبر. لکه یو لایټ دی هغه لرې دی پناه دی نو شته خو شته بل دی خو ځکه نه رارسي چې مونږ ورته نږدې نه یو که نه نو چې هغه څومره رانږدې کېږي نو رڼا سیوا کېږي که نه نو د الله د رحمتونو لایټونه په دې کې د اسمان دنیا ته راشي دومره رانږدې شي دومره رانږدې شي. فیقولو الله فرمایي آواز وکړي که څوک یې اوري او که نه که څوک پرې پوهېږي او که نه خو الله ووایي دا څه ووایي الا من مستغفر فاغفر له. څوک به وایي چې الله د آواز نه بنده محسوسوي او نه اوري نو الله یې وایي نو د دې څه وجه ده؟ نبي علیه السلام په ذریعه یې موږ ته ووایي نبي علیه السلام په ذریعه یې موږ ته ووایي او د نبي علیه السلام هر قول سره حق دی نو دا قول هم حق دی نو چې مونږ یې که اورو او که نه اورو خو مونږ به د ماښام نه وروسته وچ اوس به الله دا وایي. یاد به ساتئ یو ځل یې نه وایي ټوله شپه باندې د الله رب العزت دا وینا هغه بالکل خوره وره ده ټوله شپه باندې. الا من مستغفر فاغفر له. او څوک شته چې بخښنه وغواړي زما نه چې زه ورته بخښل وکړم الله څوک شته چې بخښنه وغواړي یعنی هغه څوک چې ګناه یې کړی نو هغه به بخښي که نه یعنی دا به ګناهګارو ته الله رب العزت وایي چې څوک شته چې ما نه بخښنه وغواړي چې زه ورته بخښنه وکړم. الا من مسترزق فارزقه. څوک شته چې ما نه رزق وغواړي چې زه ورله رزق ورکړم. ولې پیکیجونو پسې او هغه څیزونو پسې ګرځئ چې هغه د انسان لاسو کې دي ولې هغه څه پسې نه ګرځئ چې هغه د الله په قدرت کې دي او ټول کال به درله هغه رزق درکوي نو د الله نه په دې شپه وغواړئ که نه. انو چې بنده ځان د نورو درونو نه بېتمې کي او بې امیده کي نو الله به ورله ورکوي چې د تمه د مخلوق د دره پرېکړه بادشاهي د مبارک شکه ګدای
الا من مبتلا فاعافيه وکه دې وره سوکشته چې مبتلا وي په مصیبت کې په بیماری کې په پریشانو کې سوکشته چې مانو غواړي فاعافيه چې زولم امن ورکم او عافیت ولا ورکم امت ته نن د دې ضرورت دی چې الله فرمایي الا من مبتلا فاعافيه سوکشته چې مبتلا وي په ازمایش کې ابتلا کې امتحان کې بیمارو کې افوا کې بلا کې لکه موجوده وخت سره نو بس دیکھئے دغه الله فرمایي الا من مبتلا سوکشته چې په دې وخت سره په دې پریشانه د دې بیماری کې مبتلا وي چې خدای دا بیماری به په ما راځي سینه چې په ما راشي نو سوکشته چې وغواړي زمانه چې الله ما په امن کې چې په امن کم سوکشته الا کذا حتى يطلع الفجر نور یوم الله رب العزت بالله خبرو کی الا کذا نبی صلی الله علیه وسلم په مثال باندې دا سووي بیا فرمایل ګورم دغه شان نور دي تر دې پوري چې طلوع فجر ظاهر شي تر طلوع فجر پوري ها طلوع فجر کم وخت دی صبح صادق دا اذان دا وخت نه دی تر دک وخت پوري الله رب العزت تک شان او د ليله القدر او د دې فرق څه دی د ليله القدر په شپه باندې د رحمت فرشتي راځي تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام یا حتى مطلع الفجر او دې کې سدي دې کې الله رب العزت مدک आवाज کوي تر سحر پوري در صبح پوري بس چې دا رڼای خوريږي کنه نو خبره ختمي دا ولي وي ما خام نه تیار شروع کیږي او په سبا کې تیار ختميږي او رڼا خوريږي د دې وجه د عاشقانو او د الله والو خلقو د خپل محبوب برحق او د محبوب حقيقي معبود حقيقي الله رب العزت سره را دنیا شروع کیږي نو د تیاری خبرې دي دا د دې وجه د موږ دعا کې دا تیارو جوړه کو وجه دا نه چې بنده الله ته ډیر متوجي شي د دغه په بنا باندې قرآن مجید د آیت شریف صوفیای کرام وایي چې هغه د دې شپې په باره کې دی سورة دخان دی بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين دا غشبه ده او دې شپه باندې آسمان د دنیا ته قرآن مجید نازل شوی دی او یا د آسمان د دنیا نه په دې شپه باندې بیا د لوح محفوظ نه راغلی دی نو دواړه خبرې چې یو شي نو دا غشپه ده چې په دې کې ډیر برکات دی لیلة مبارکه کې کوم اشاره ده دې شپې ته اشاره ده د دې په بنا باندې صوفیه کرامو یو دعا نقل کړې ده او هغه بعض خلکو نورو مه نقل کړې ده ما یو رساله کې بیا وروستو کتلې وه خو دا دعا چې زما یاد شي تقریبا 60 کالو پورې به شوي 60 کالو پورې به شوي ځکه چې دا خو په 95 96 97 2000 کې خو زما یاد لري چې موږ به دا کوړی نوم رالو نو دا دعا به د شعبان په چټیانو کې بیا موږ ته شی سیب وي نو ما به وخت دا پټو سټیټ کوله او دا ما اول زما یاد شي په خپل رور باندې لیکلی وای نام باندې هغه سره د خط خو نو ما ورته یو ټکی بیا مې شی سیب تاورو هغه به بیا اوس په کوم څه غلطی راغلی دي د کمپیوټر وال نه خو به هر حال ګورئ که یو نیم د اعراب غلطي وي بعضې علما وایي دی کې دا وام وی وایئ نو تاسو خو ووایئ که نه که زه د ام الکتاب په ځای باندې ام الکتاب یو بنده ووایي که نه نو الله به ام الکتاب کې بس نو الله به کی کنه هغه خو الله په چې دی وای دا خو بس په خطا ته نه دا وته یا پویږي نه یا په عربی پوه نه شو یا په عرب پوه نه شو نو دا دعا ده دا یو کتاب کې راغستل نو دای ما ته وی چې بعض خلکو دا دعاګانې راواغسته په خپل نوم باندې ماتي کې سړي خي وکړل خو عجیب کار دا کوي چې ټول دغه طریقې نو کم از کم کدای وی چې مشرانو تم دعاګانې وکړي شي سم دي ته نو دا مې خیر خو لکه د دې حواله ما ته معلومه ده هغه بیا زه وګورم غزور یو کتاب دی هغه کې موږ سره پراته وه هغه کتاب کې شته ده ما بیا کتلی وه اوس نور هم راغستې دي چېرته صوفیه کرامو به نور ځایونو کې هم نقل کړي وي هغه دا ده چې اول وسوکو طریقه یې دا ده 3 نیتونه دي او بیا یې طریقه ده او هغه 3 نیتونه او طریقه یې دا ده په دې کې لیکلې ده په اردو کې به ومو طول العمر یعنی عمر برکت کے لیے دفع البلاء یعنی مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے استغنا عن الناس یعنی لوگوں کا محتاج نہ ہونے کے لیے یہ دعائیں 3 نیتوں پر پڑھی جائے گی پہلا نیت یہ ہوگا پہلی نیت یہ ہوگی
طول العمر यानी उम्र में बरकत के लिए। दूसरा नियत दफ़उल बला, मुसीबतों, बला, आजमाइशों, बीमारियों से शिफा और दफ़ा के लिए ये दुआ पढ़ी जाएगी। इस्तिग़ना अनिन नास यानी लोगों का मुख्ताज न होने के लिए ये दुआ पढ़ी जाएगी 3 नियतों पर। तरीका क्या होगा? 3 नियतों में से अव्वल नियत करके फिर सूरह यासीन शरीफ पढ़कर दर्जा बाला दुआ पढ़े। दाकमा दुआ छदा, ये जो दुआ है ऊपर लिखी हुई ये पढ़ी जाएगी। अव्वल नियत होगा, फिर सूरह यासीन 1 मरतबा पूरी सूरह यासीन, और फिर इसके बाद ये दुआ। फिर 2 नंबर की नियत करके फिर सूरह यासीन पढ़कर दर्जा बाला दुआ पढ़े, और आखिर में 3 नंबर की नियत करके सूरह यासीन पढ़कर दर्जा बाला दुआ पढ़े। यानी अव्वल नियत है, फिर सूरह यासीन इसी नियत से, और फिर दुआ इसी नियत से पढ़नी है। ये दुआ 15 शाबान की रात मगरिब की नमाज के बाद दर्जा बाला तरीके से पढ़ी जाती है। तमाम उम्मत के लिए चाहिए, तमाम उम्मत के मर्दों, ख़वातीन और ख़वातीन व हज़रात, जो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, इस दुआ का अहतमाम करें और ये दुआ पढ़ लें। आगा दुआ दादा अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि यवल बसूरह नियतों के बिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह यासीन शरीफ बिया दी तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या उधर अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौल वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन व जारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि शक़िय्यन व महरूमन व मतरूदन व मुक़त्तरन अलैय फ़िर रिज़्क़। दा दुआ डेरा दा बिया मानियुम हो तर तशरीम डेरा दा सिर्फ दूर बो ची अवल को बद अल्लाह हमद व सिफ़ात बयान को बिया बसो अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी उरे अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि, ए अल्लाह ए अगसो का खावंद एहसान और अगसो च पता एहसान न की, ए खावंद जलाल व इकराम द तूल व इनाम निश्ते लायक द इबादत में करते ज़हर अल्लाजीन वजार अलमुस्तजीरीन सोक च दतान सगवाड़ी दा गई पशाबा निस्ता लोया वसीला उस्ता लोया कुवत प्रोते व अमान अल खाइफीन अमन वर कौन के दागा चाचा गई यरीगी गोरे दी टेंशन अरे दी मौजूदा वक्त दी डिप्रेशन और दी परेशानी द सौदा द वहम द पारा दा दुआ ढेर ज़रूरी व अमान अल खाइफीन अमन वर कौन के आगा चाचा चा गई बांधे खौफ तारी दे खौफ दे वसर अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी ए अल्लाह का चरिता ज़ली कलेम इंदक फ़ी उम्मिल किताब ज़ान सर पो आगा किताब के चागा उम्मुल किताब दे पदिशपा बांधे बेतली के और हुक्म बके शकीयन कताली कलेम ज़बदबख्त और महरूमन या दी महरूम अली कलेम द हक ना महरूम दी इबादत ना महरूम दी द रिज़्क़ ना ली कलेम व मतरूदन या दी शरल शवे ली कलेम चमर हज़नो दा च सुख जुमात तन राजी दा च सुख ज़िक्र लन राजी या दा सुख ज़िक्र की नकीनी या दा सुख तिलावत तन कीनी देंग वर पखपल वसदा से न कही अल्लाह वर तो गुस्सा शिवे नूर बन राजी बस कसा अड़ो प्रीदम देना औ मतरूदन ए अल्लाह कता लिकलेम ज शड़ूने शवे औ मुक़त्तरन अलैय फ़िर रिज़्क़ या कटकड़ शवे द रिज़्क़ ना दे कटकड़ शवे चताले न दरकुम संगा डेर पगराना बे वाला वर्की बलशाना बे वाला वर्की डेर प जलालत और स्वाइब और तम या अल्लाह कता दासली कलेमा फमहू आगा महवा की ख़त्म की बोले ताना सोकता पूछ के अल्लाहुम्मा बेफ़ज़ल का ए अल्लाह प फ़ज़ल स्ता सर शकावती जमा बदबख्ती व हिरमानी और जमा महरूमतिया व त्वर्दी और जमा शड़ल व इख्तार रिज़्क़ी और कमवल जमा द रिज़्क़ आगा महवा की ए अल्लाह व असबितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब और सबत के उली के बिया जमा दा नुम खपल ज़ान सर प उम्मुल किताब के सौली के सईदन खुशबख्त के जमा नुम सईद उली के आगा शकावत ख़त्म के सईद उली के लगा सो जाता वही दीना न दा लड़का जमा दान उम्मुल किताब नो अल्लाह तमु वो ए अल्लाह ता शकीब ख़त्म के दे शकी शकावत गनुम और सईद मिउली के मरज़ूक़ मिउली के मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़ उमिली के मुवफ़्फ़िक़ द खैरात सरा च तक में मा बांधे रहम के ज़कत तो और स्ता कोल दा हक दे स्ता प किताब बांधे कुरान मजीद की प अस्ताद नबी प जब मुंग तम मिलाव शवे दे यमहुल्लाहु मा यशा महवकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अग सचो गवाड़ी और सबत कई अग सचो गवाड़ी व इंदहु उम्मुल किताब और दा अल्लाह सर उम्मुल किताब दे इलाही ए इलाही
بالتجلی الاعظم پاغه تجلی او پاغه رڼا او پاغه انوارات لوی سره فی لیله النصف من الشعبان المکرم پاغه نیمه حصے یعنی په 15 د شعبان چې شعبان المعظم او شعبان المکرم دی التي اغشپا یفرق فيها كل امر حکیم چې باغې باندې فرق راځي د هر یو محکم امر نو چې ته لیکې نو ويبرم ان تکشف عنا من البلاء نو کل امر حکیم کې هغه چې تا محکم لیکلی دي او هغه څه چې ته مبرم تقدیر لیکې نو لري کې زمونږ نه بلاګانې د دې کال بلاګانې د دې کال نه لري کې نو الله به موږ د بیمارونو محفوظ وساتي ما نعلم الله اکبر دا خو بالکل د دې وخت سره صوفیا کرام ویل ما نعلم هغه بلاګانې چې موږ پیژنو و ما لا نعلم او چې نه پیژنو لکه دې بیماری چې څه دي ما وختي ځکه دعا کوي په حقیقت او کیفیت څوک پوهیږي الله ما نعلم چې موږ پیژنو تبا ټوخه بل بیماری بلاګانی مصیبتونه دا خو موږ پیژنو و ما لا نعلم هغه چې نه پیژنو چې خدای دا سړي هغه لري کې زمونږ نه ختم کې کشف د بلاګانو راولي و ما انت به اعلم انك انت الاعز الاكرم او ته چې نو پاغي باندې عالمي انك انت العز الاكرم بشک ته چې اعز ډیر د عزت خاوند دی الاکرم ډیر زیات د لوی شان خاوند دی وصلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه وسلم نو تمام امت له دې دعا اهتمام پکار دی د نور عبادت او د اذکار د قران مجید د تلاوت د نوافل او د صدقو د خیراتونو د خیال ول کول پکار دی ټیک د خلک وای اوس دی وخت سره صدقې کوي حضور سره دا یو ټکی وام صدقه چې کوي نو د صدقې ځای ته ګوري چې صدقه ز په چا باندې کوم بالکل کیږي که سړی د لوګي مرینو که هغه کافر وینم به ورله ورکه خو ګوري به په دې کې ومه چې ستا صدقه په هغه ځای کې ورشي چې کم از کم تا ته خو ډیر زیات ثواب ملاو شي نو دای پیکج جوړی کړی دي نو که مسکای او کنه کوي جمعه ته به نه راځي او بس پیکج ته به ولاړ وي او غریب پکې دې ته نه لکه چې غریب له نه ورکې ورته وایي تا مسکړه ټول خلک به مزونه شروع الله ناراضه دی او موږ صدقې په هغه چاله ورکو نو صدقو زور لګول پکار دی او خو خلکو له ورکول پکار دی په هغه ځای کې ورکول پکار دی چې د په عبادت سره ستا صدقه جاریه وګرځي طالب شو عالم شو زه خو دا هر ځای وایم ماله چې څوک راشي وایي وظیفه یا راته څه مسله ووایي زموږ مال داسې دی او مال ووایه که تعالی الله تعالی دا مال واپس درکړو یا درله پیسې الله تعالی درکړي یا د کار ملاو شو انو ووایه چې زه به د خپل جومات مولا له او عالم له او امام له پیسې ورکوم یا ورکوم بیا تاسو کوم دروسه دی ورکړي دي ما ته څو کسانو یې رجی دا تا وې راته یقین وکړئ که موږ سره دا سوچ کړی چې دی به سخري نو زموږ د خپل جوماتونو امامانو صاحبانو له او علماء له د خپل علاقې طالبانو له مدارس له مساجد له خو خلکو له صدقې ولا ورکي الله تعالی به بس هر څه برابر کی خولي به کی خبه کی او حالات به الله برابر کی وختي او مرید راته خوب وي دومره مطمئن شم بیا مو جوړل دلته ملګری ناس تو غیم جوړل ما حالات لک سختي خو ما خپکیږي مخدای بخیر کی اغرت او تاسو به وایي چې ګنې دغه خبره ده د کشف نه ده یو وی ما خوب لیدل ما کدنه تاسو کوم دوم لیدل ما خو درته ویم دا چې درته وایم چې ما خوب لیدل یو میاشو شوي زما ستاسو ملاقات نه شوی نن راغله په دې نیت باندې چې هغه یو خوب مې واورید هغه خو جدا او د علم بارکه دی بل راته وی خوب مې یو میاش مخکې راته ښکاري د بیماری داسې مسله نه وه ځکه چې یو میاش مخکې دا نن 7 اپریل دی که نه نن 7 اپریل دی انو په 8 اپریل هغه مصیبت وکنه زما په 8 مارچ باندې نور مې څه نه یاد خو دا مې یاد دي په هغه ورځ پروګرامونه له چې تلم نو چا راته دا د غم خبر وی چې ښځې راوتې دي اسلام آباد ته معراج سے میری مرضی دا د 8 مارچ باندې راغی هغه دغه 8 مارچ هغه 8 مارچ باندې د دغه مصیبت او راوتې وي هغه پسې په 9 باندې شروع شوه دا خبره 9 مارچ باندې سوی نو دا د افوا دا د بیماری د خبره ډیره بیا وروستور پسې شروع شو هغه یو میاش مخکې ما دا خوب یو میاش نوم سیوا شو خوب مې لیده خوب مې دا لیده
یعنی خوبونه خلک ټول ویني خو دا خوب را باندې عجیبه غونته ولګېد وی د شپې خوب وینم خو هغه لکه دې وجې نه وي چې ما اوس لیدلی ځکه دې حالاتو کې که څوک خوب وویني وایي به چې حالات داسې دي وی دا د دې خبرې څه نه ما ولا تعبیر بیا وباسه هغه غریب اړوسوي نه او عالم او فاضل خو نه دی خو ډېر نیک او زموږ سالک دی وی جی کاروبار دی ما ته یې وی چې خوب مې ولیده چې زه مصله باندې ناست یم او دې کې یو قسمه طوفان شه او هیڅ شی پاتې نشه هیڅ شی پاتې نشه او هر شی داسې خراب تراب شو او هیڅ سیس باندې چې بنده به نظر لګېده نو هر یو سیس بچېده نو هغه به الوته وی زه د هغه مصلې نه پاڅېدم په هیبت سره او چار چاپېره مې کتله د مصلې نه یو طرف ته شوم چې دا څه دي او مصله په ځای پرته ده وی کور کې چې څه لوښي یا په بهر ما څه اوازونه اورېدل نو راته داسې ښکارېدل چې هر څه سپرونه او کوټې د یو بل سره هواګانو سیلی وړی وی زه سم ویرېدم خو په دقه دوران کې چې ما وکتل نو مصله په خپل ځای باندې پرته وه هغه هوا اوچته نه کړه ما ورته وی الحمدلله ډېر خوشحاله ما هغه بله ورځ د جمعې په ورځ وویل چې خوب نه وینم خو دومره درته وایم چې الله به خیر کړي نو هغې غریب خو نور څه ونه وي ما ورته په تعبیر یې دا دی پوه شوې نو نه ما تعبیر یې دا دی چې الله به جومات ته مدرسې ته او ځای د سجدې ته خیر کړي انشاءالله بس ما دا تعبیر دی ما خیر بشي انشاءالله ډېر زر ده چې مصله بالکل پکې په ځای پرته وه ما دا شکر دی الحمدلله انشاءالله خیر بشي الله به خیر کړي امن به راشي او چې څومره څه کېږي نو په تحفظ ځای کم دی جومات دی الله دې موږ له په دې ځایونو کې تحفظ راکړي د دې په برکت دی الله په تام جهان کې تحفظ راولي حفاظت یې له ټول جهان الله وکړي ډېر نه ډېر وخت داسې ځای کې تېروئ چې کم از کم په کورونو کې چې په مصله او که په جومات کې که ځان له یوازې هم ناستې چې تلاوت ذکر او اذکار کوئ او جمع چې دی لاوئ نو موږ بالکل وایو چې اولاده خیر دی پس چې دی وایي چې ډېرې جمعې مه جوړوئ خو کم از کم جوماتونه خو به آباد ساتو جوماتونه په آباد ساتو هر جومات کې چې کم از کم 4 او 15 کسان 24 غنټې په اعمالو کې شي الله به د حالات برابر کړي دا الله مدار تعالی ورته ولې وایي موږ تعالی ورته مو وایي د خدای باندې وایي تقسیم وکړي چې جوماتونو کې خامخا کېنئ جوماتونو کې هسې نه چې یو جومات خوشې پاتې شي او د هغې په وجه باندې الله نور هم ناراضه شي دا خو د الله د سجدو الله ته د سجدو ځایونه دي چې دا د کشن خوشي نو بیا بسې کېږي دعا وکړئ بس د وخت ډېر تېر شو صلی الله علیه